دی امام احمد ابن حنبل هغه وی کما ته دا معلومه شي چې زما په ټول عمر کې صرف یو دعا قبلي، هغه دعا به زه د اسلام بادشاہ ته وکم چې خدای دا بادشاہ خکې او د اسلام حکومت قائم کړي، نه به زوی ته وکم، نه به ښځې ته وکم، نه به خپل خاندان او کلي ته وکم، زه به بادشاہ ته وکم. چا ورته دا ولې ناغه به وی د بادشاہ په ښه کېدو او د نظام په ښه کېدو ټول قوم ښه کېږي، چې بادشاہ مې ښي او نظام صحیح وي نو زه به خوشحاله، بچي به مې خوشحاله، خاندان به مې خوشحاله، کلي ولس به مې خوشحاله. او چې بادشاہ خراب راشي، نظام غلط وي نو زه به هم په غم مبتلا، زما خاندان به هم په غم مبتلا او کلی ولس به هم په غم مبتلا. نو دغه دعا ځان ته ښه ده که بادشاه ته ښه ده؟ که زه ځان ته وکړم خو زه به خوشحاله او خوا ته راته خلک غلو ډاکوان او چرسیان ډېری، نو زه به هغه خوشحالي څه کم؟ که یو کور کې زبرګان وي نارینه او زنانه منځونه کوي، روجي نیسي نیکانې، خو خوا ته ورته د جوارګرو اډی او د بدماشانو او د غلو د دې زبرګ کور په امن کې دي. نو هغې غلو ته خو که موقع ملاویږي د دې زبرګ په کور به اول ورځي. ډېر خلک وایي زه مونځ اودس کوی که نه وروڼو؟ د مونځ اودس نه چا منې کړي یې؟ هلکه مونږ مونځ اودس کوو خو دا معاشره هم ښه کول غواړو که مونږ په خپله خوشو جوماتونه آباد شي، خو چرسیان غله ډاکوان بېحیا او بدماشیان زیاتېږي نو ما ته به د کور څه امن حاصل شي. دا وینې دا پېښور کې څه ټول خلک خو خدای مکه غله نه دي، غله پکې لږ دي ډاکوان، خو ټول خلک پریشانه دي. یو سړی هم په کور کې محفوظ نه دی، ځان محفوظ نه ګڼي. دغه څیز دی چې د حکومت په ښه کېدو قوم ښه کېږي او د حکومت په خرابېدو قوم خرابېږي. انګریزانو د شر نظام را روان، د اسلام حکومتو انګریزان دالل پټه ګیټ وره او لوی داستان یې دی، خو زمونږ نه ملک واغشت، زمونږ هغه ښکلی نظام یې خراب کړ. زمونږ په عدالتونو کې به د شرع قانونو په قرآن شریف په فیصلې کې دی، هغې چې رالل زمونږ قانون یې بدل کړ او دا خپل انګریزي قانون یې راوست یو پیچیده چې هغه نه امن راولي، نه خوشحالي راولي، نه انصاف راوستی شي. زمونږ ژبه یې بدله کړه، ژبه پخوا فارسي وه بیا په آخر کې اردو شوې وه، انګریزي کړه. زمونږ تهذیب او تمدن یې بدل کړ، زمونږ ولاړ او ناسته یې بدله کړه. د هغې دا کوشش و چې اول خو وځو نه د هندوستان نه او که وځو نو هلې به وځو چې دا مونږ عیسایان کړو، ځکه هغوی سپین سره دا کار کړی و. سپین اندلس 600 کاله د مسلمانانو حکومت پې تېر شوی دی، نو پرتګالیان پې رالل عیسایان، 22 لکه آبادي وه د مسلمانانو، 10 لکه یې قتل کړل او 10 لکه عیسایان کړل او 2 لکه تېره وتښتېدل د بحیره روم دی بل طرف ملکونو ته، الجزایر ته، لیبیا ته، مراکش ته، مصر ته. نو هغې د اسلام هغه نوم ختم کړ او دا کار روس او چین هم کړی دی زمونږ یو بل ملک سره. یو ملک و زمونږ چې د هغې نوم و ترکستان. څه ترکستان خو کابل کې دی، دا یو مستقل ملک و، د پاکستان نه 15 چنده زیات، 15 لاک مربع میل. روس پې راغی نو 9 لاکه مربع میل ځمکه روس ونیوله او 6 لاکه مربع میل ځمکه چین ونیوله. دا د مونیا نوم چې اورې مونیا کتاب دی، دا واړه طالبان اول وی، د دې عالم د چین دی، د کاشغر چې اوس په چین کې دی او زمونږ د مدرسو کې هغه غټ غټ کتابونه د هغې ملک مولیانو جوړ کړي دي چې اوس په روس کې دي. دا بخارا دی، دا مسلم دی، دا ترمیزي دی، دا ټولې علاقې اوس روس اخیستې دي. نو هغه یو لوی ملک و، هغه رانه هغې واش داسې واغشت یو مسلمان هم دا نشي ویلی چې راکې، ځکه هغه قوم یې بدل کړی دی، هغه نسل یې بدل کړی دی، هر څه یې بدل کړي دي. نو انګریز په دې نیت باندې دې ملک ته راغلی و.